والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یو خبر مخکې ختم شي تمهیدی خبر زر ختمو چې کتاب شروع شي ان شاء الله. اوله خبره کې بیان د تعریف د علم حدیث او د موضوع د غایه او د اصول حدیث او د موضوع د غایه. دویم کې بیان د بعض اصطلاحي کلماتو متن، سند، شاہد، اعتبار، تحویل، متابعہ. دریم کی بیان د معنا د حدیث او د سنت او د اثر او مناسبت په مابین د معنا اصطلاحي او لغوي کی. څلورم خبره کی بیان د تقسیم د حدیث په اعتبار د عدد د رواتو، په اعتبار د وصف د رواتو، په اعتبار د وصل او فصل. بیان د موضوع ختم شو واضحین. یو خبرم تیرا شو بیان د حجتیت د حدیث. نن چې مستقله خبره عاده چې دا کتابونه کم دور سره تعلق لري دا زمون صحاح تاریخ د تدوین د حدیث دا مفصل بحثونه ما یو رساله کې ستاسو د پاره لیکلي طالبانو لپاره نه کې به مفصل کرتے شي. اور احسن الخبر دلته ملاوي که فی مبادئ علم الاساس دا د نورو کتابونو د پاره فائدہ لري. قد تدوین د حدیث رسما ما ورته پرون په شبهاتو کې دا ویلو چې منکرین حدیث وایي چې حضور د کتابت د حدیث نه منع کړی ده. د مسلم شریف روایت دی د ابو سعید خدری نه کہ حضور مبارک لا تکتبوا عنی غیر القرآن او من کتب عنی غیر القرآن فلیمحو. نو دی مرته درې جوابونه کړو. اوله دا چې په ابتدا کې اسباب د علم کمو د لیکلو، نو حضور مبارک وی چې توجه صرف کتاب الله تراشي او هغه ولیکي. دیم دا چې یاره د اختلاف په د قرآن او د حدیث په منځ کې، ځکه قرآن او حدیث دواړه هغوی د حضور پاک نه اورېدل، ناسې نه چې حدیث د قرآن سره مخلوط کړي او قرآن د حدیث سره. درېیمه بیا په خپل آخري عمر کې حضور د لیکلو حکم کړی او په کتاب الحدیث باندې امام بخاري ابواب ایښي او مختلف صحابه او کرامو لیکل کړی. خنو بے دا حضور زمانہ کے لیکل شروع شوی دامل کتاب العلم کے راشی صحیفہ دا علی، صحیفہ دا ابی شاہ، عمرو بن العاص زوی عبداللہ بن عمرو العاص او ځینې صحابه بلیکل کو و اکثر دارومدار په حفظ. نو د حضور په زمانہ کې لیکل شوی دي، شروع د لیکلو شوی ده. او بے تدوین رسمی دا عمر ابن عبدالعزیز پا حکم باندے دا شروع شو. عمر ابن عبدالعزیز یو بادشاہ دے اسلام، یو کم سل ہجری کی بادشاہ شو، یو سل یو ہجری کی وفات شو. دا غا اقوال و خبر بدل راش. دا تابعی دے د دو نفر تولی کل. ابو بکر ابن عمرو ابن حزم تا اپا مدینہ کے اوسیدہ. دا بادشاہ دمشق کیو چیز حضور حدیث راجمہ کے اسنہ چیز آئی نشی انی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء.
ابو بکر ابن عمرو ابن حزم او یو بل عالم ته ولیکل محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري امام زهري ته دا لومبي امام په یو سل شل هجری کې وفات ده دا دویم په یو سل 15 هجری کې د دوار جمع د حادث شروع کړه رسمت بید تابعین په آخری دور کې تدوین رسمی عام شو ربیع ابن سبیح لیکل کړی دا سن کې خخت دلته کراچۍ نه ښکته یو مخبره ده دی بل او کراچۍ په منځ کې دی راته د جهاد په سلسله کې نو په دریابي دا کشتو کې راته غاړه تروت بیمار شو التوافات زیارت له زو غلم ربیع ابن سبیح اول محدث سن کې خخت کراچۍ نه ښکته یو سل شپېته هجري کې ربیع ابن سبیح په جهاد په سلسله کې راته دریابی جس کې به بیمار شو نو غاړه کې به وفات شوی نالته یو مقبره ده هلته زیارت ته لیکلي پرې کړی او خبر یې محفوظ دی سعید ابن ابي عروبه خو دوی به په یو فن کې احادیث لیکل د رسالو په شکل کې بیا په منتصف د قرن ثاني کې د تبع تابعینو په دور کې بیا مجموعی لیکل شروع شو خو د صحابو د کلام مماثره و د تابعینو یعنی احادیث مرفوعه به مو موقوفه به مو مقطوعه به مو بے پاول دا قرن ثالث کے محدثین ہوئی کہ صرف احادیث مرفوعہ جدا کتابوں لکھو چاہے کہ موقوف و مقطوع نہیں نظیر بینی دودا چاہے مرتیات کے چاہے موقوف و مقطوع پکیو معطا امام مالک پا دا دور کی لکلے شوئے کتاب الزہد دا عبداللہ مبارک حشیم معمار ابن جوریج دا دور محدثین دی چی دی کتابون لکلی خو ممزوج دا صحابہ دا کلام دا تابعین دا کلام نو بے پا اول قرن ثالث کے احادیث مرفوعہ جمع شو مسند امام احمد سے مسند ابی داؤد طیالسی وغیرہ دا دور سر تعلق لے اور مسند اسحاق ابن راہوی بے یوزن اسحاق ابن راہوی شاگردان تا درس کئی امام بخاری پکے ناستے دے شاگرد دیوی حدیث ومن را جمع کرا خودی کی ضعیف ہمشتا صحیح ہمشتا دا سے سوکشتا جو صرف صحیح حدیث را جمع کی امام بخاری وقضا لکفی نفسی ما اداکار بزو کم زڑکی میں وی ما صرف احادیث صحیحہ پدی کتاب کے را جمع کی نو امام بخاری دا کتاب گویا دا پنزم دور سر تعلق لری کہ دے کہ صرف احادیث صحیحہ دی احادیث دا احکام کی اول کتاب ابو داود دا منگا چوئی اور پا احادیث صحیحوں کے فقط اول کتاب دا بخاری شریف بے تصانیف دیر شو دا ترمذی و نسائی و ابن ماجہ وغیرہ دا بے شاگردان دی
امام بخاری شاگردانم دیو دا ابو داود پخپل د امام بخاری شاگرد شوی دی او خصوصی شاگرد د امام احمد ابن حنبل. حافظ جلال الدین سیوطی پر سلسلہ تصنیف دا حدیث کی قصیدہ کی وئی قصیدہ الفیہ اصول حدیث کی اوئی اول جامع للحدیث والآثار ابن شهاب عامر له عمر وأول جامع للحديث والأثر ابن شهاب عامر له عمر. اول چی حدیث چا جمع کردی دی پر طریقہ دا تدوین رسمی اغا ابن شهاب زہری کردی دی پا عمر دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم. وأول جامع على الأبواب وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. اول چی پا مختلف موضوعات احادیث را جمع کردی آیا و جمع تبع تابعین چی زمانے تقریبا یاوارا منتصف اخیر دا قرن ثانی. وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. كابن جريج حشيم ومالك كابن جريج كابن جريج وحشيم ومالك ومعمر وولد المبارك. ولد المبارك ابن مبارك سے ابیاد ہے کتاب الزہدی لکھنے دے عجیبہ نور كابن جريج حشيم ومالك ومعمر وولد المبارك. وأول جامع باختصار وأول جامع باختصار على الصحيح فقط هو البخاري. اول عالم پا مختصم کی چی صرف احادیث صحیحہ مرفوعی را جمع کری دا امام بخاری دے رحمہ اللہ. واول جامع باختصار على الصحیح فقط هو البخاری. اول کتاب چی پا احادیث دا احکام را جمع کری دی احادیث مرفوعہ اگا امام ابو داود. دینا پس بے تصنیفات تی تالیفات. بخاری شریف اول کتاب دے پا کتابوں دا احادیث کی چی صرف احادیث مرفوعہ صحیحہ دی پاکے دی نورو کی ضعیف مشتا صحیح مشتا او مرفوع مشتا موقوف مشتا او آثار دا تابعین مشتا. دی احادیث موقوفہ و مقطوعہ تا اشارہ کئی خوب ابوابو کے ذکر کئی پسند باندے صرف احادیث مرفوعہ صحیحہ نقل. اقوال دا صحابہ و دا تابعین و ذکر کئی خوب ابواب و تراجم کی.
کتابت دا حدیث چی شروع شن دا سلسلہ دے تران امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تا منصوبہ دا اما عربو کی دے استاد نور پرد داغ اشخاصو کی چسو کتابت دا حدیث سنا انکار کر اغوی دا دو آیاتو نا معلومی کی ضرورت دا کتابت دا حدیث حدیث نہ منکر تا خو دلیل کی با حدیث نہ بیانے یا خود نہ منی یا با کتاب اللہ یا اجماع یا دلائل عقلیہ بعض مولیان دا تقلید منکرین تا دا مقلدین و کلام پیش کے چی فلان کی ویلی نا خو آگی خود نہ منی آگا ستا منکرین استاد فقہ تا ہوتا دا خپل فقہی اقوال نشی پیش کولی پا دلیل خصم تا باغا دلیل پیش کے چی اغی منی چی نی منی یا پاغی کی جگڑی نو آخو سے پیدن لے مابلا یو افغانی تا ملا یو کتاب روڑا مالا لکلی خسرے نو غیر مخلدین پرد کی لکی دا رفع الیدین دا ترک رفع الیدین پاہی کی رد لکی ماہی دا خلنا سید رفع الیدین خو دو غیر مخلدین یواد کارنا ہے دو مذہبونو کی دا شوافی حنابلہ آمین بن جار کی رد کا اختراف خلقی ماہی دا خواہ مسائل دی کہ صحابہ کرام پاکی مختلف فی دی او فقہاء کرام دا سو شعار دا عدم تقلید کو نہ دے دا خداوی تا تائیدو کر ایبو دا نام عدم تقلید تبا دا تقلید ضرورت بیان ہے کہ تقلید والے ضروری ہے ہر کو جابودی پا حدیث پی ٹک تکاہ مقام تا عالم رسید لی چھ صحت دا حدیث معلومولش او معنی معلومولش او تعارض او ترجیح وحکی امامت درجہ لرینو ٹکتا اپ اخپل علم مکلف دے او کنی لکا زمون پشان خلق چی مونگ پا صحت دا حدیث کی بل چاہتا محتاج ہے پا معنی دا حدیث کے بل تا محتاج ہے پا تعارض و عدم تعارض کے بل تا محتاج ہے و ضرور عالمان پا قول عمل کو نو تقلید پخپلا مقصود نہ دے ذریعہ دا مقصود رجوع قول دا علماء تا دا شریعت حکم دے دا قرآن حکم دے او دا رسول اللہ حکم نو تبا عدم تقلید با علو تا رفع الیدین و امین بالجہر نہیں آدھے دا خوب مذہبونو کیوں بشتا اخواد حدیث آدھے کہ اغی خاص مسئلہ یادے نا اغی دری طلاق یو گنی و دا طول مذاہبنا خلاف تو دا صحابہ دا اجماع مسئلہ یا تراوی اترکاتا انتا بیدا سلور مذاہبنا پاہا مسئلہ انتا چچا سر بحث کے نا دا اصول پا قواعد کے با بحث کے جزیات کو یو دیری بل جزیات کلا مشترک ما توی تو پدی تصدیق و کمائے دنکا کتاب وضع دے دغرہ موضوع دے سر رد عدم تقلید او مسائل دے آگا لکلی جی دے پقاو پا بیز کی ادا غیم اقوال دے کتے دا رفع الیدین رد کینو دا حسین دا رفع الیدین خدیر صحابوں کرنے آئے ماں مسلک دے بل ہر مسئلہ کے چکم فقہاء کرام اختلاف کری کنا اپا منکرات شریعو کی نی داخل کچھ عرف الیدین اکرم آغا منکر شرعی ندے بیکرا فقہاء مسئلہ منکر دارے چی تقلید والے پرے دے مسئلہ دار باقی مسائل قرآن لے دے حادث سو خرف خلف الامام وی پسر رکی پا جہری کی سوک پسر رکی وی فقط سوک پدوارو کے نوے سوک آمین پزورا ہوئی سوک لاشے حرم شریف تو عربو آپ دنیا کیوں کر دے نمار توی
چې څوک منکرین د حدیث نه دلیل کې ورته حدیث نه پیش کړي ځکه خو حدیث مانی نه نو دلیل کې باغ شی بیانې چې هغه قسم مانی. امام ابو حنیفه د منکرین د کتابت د حدیث ته وایي د آیات د دو آیاتو نه معلومیږي ضرورت د کتابت د حدیث. اول استدلال په آیات د مداینه آیات د مداینه درې مپاره کې د سورۃ بقره اخر کې یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم. نو خدای پاک د مداینه د لین دین د قرض په معاملہ کې حکم د کتابت کوي. چولی کې فکتبو ویلی کې امام ابو حنیفه وایي چې په معاملات دنیویو کې چې باغې خساره د دنیا بنا ده یو سړی قرض ولی کې ماغه به منکر کېدی نشي او کونه لیکن منکر کېدی شي. نو چې په کوم څیز خسارت د دنیا بنا ده هغې کې خدای حکم د کتابت کوي. نو په حدیث خو په باندې خو د دنیا او د آخرت دواړه فوز و فلاح بنا ده دې کې خو یره د ضایع کېدو ډېره ده. نو چې کتابت د دین اهم شو په نص د قرآن سره نو کتابت د حدیث خو من باب اولا اهم شو. دویم آیات سورۃ طه کې فرعون اور موسی علیہ السلام په مناظره کې فرعون ورته قال فما بال القرون الاولى پخوانی خلق څنګه تیر شوي فما بال القرون الاولى قال انها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى. دا علم خدای سره دی خدای ځان سره لیکلی دی خدای نه خطا کیږي نه هېرېږي. نو چې د خدای ذات چې پاک دی دا لا يدل یعنی دا خطا کېدو د نسیان نه هغه لیکل کوي قال علمها عند ربي في کتاب یعنی فی مکتوب لوح محفوظ کې. نو مونږ خو ټول جوړو د ضلال او د نسیان نه یو خطای را کې راځي ایر را کې راځي. نو چې خدای سره د لوی شان نه او د لوی کمال نه او د هر قسمه د عیب پاکېدو نه هغه لیکل کوي. نو مونږ خو محل د نسیان او د خطا کېدیو مونږ خو به حدیث خامخا لیکو چې رانه ایر نشي خطا نشو. دا صدر اول کې خلاف و ما خلاف ختم شوی دی اوس او ټول علماء حق په دې متفق دي چې کتابت د حدیث ضروري دی. بعض ملیانو به ولیکه بیا به روان که چې یاد دی نو بس ختم شاخه. نو کتابت د حدیث شروع شو الحمدلله او پنځم دور کې امام بخاری دی رحمه الله. بل نوع خبره د امام بخاری مختصره ترجمه ځکه تفصیلی دی کتابونو کې د یادول مراته ګران تاسو به ګور. حال د مصنف او حال د مصنف امام بخاری څوک او کتاب یې سره ترجمه د امام بخاری ترجمه حالاتو د شخص ته وایي او د هغه کارنامو او تاریخ
دا هم دا خو د دې نه زیات ضروري اغراض او مقاصد او خصوصیات د کتاب بخاری د نورو نه پس جدا دی دې کې کم کمال دی ترجمه هم د پکار امام بخاری رحمه الله په بخارا کې پیدا شوی په دیارلسمه د شوال په 194 هجري کې زه بخارا ته تلم او آی کوڅې ته ورغلم چې کومه کوڅه کې د دوی زور کو هغې ته د زرګرانو کوڅه وایي کوچې زرګران نو بخارا دوه حصې دی یو زوړ ښار او یو نوی ښار چې روس جوړ کړی نوی ښار کې بنګلې او قیمتي هوټلونه بخارا ټول آباد ملک او زوړ تنګې کوڅې پخوا خدا نظام نو که هغه تنګو کوڅو والا شته اوس د امام بخاري جماعت ته چې کوم کې به درس کوم نو کوچې زرګرانو کوڅه ده واړه تنګ دوکانونه دا پټ او زاړه کورونه او دا نوی ښار خو ناشنا نو په دیارلسمه د شوال د جمعې په ورځ په 194 هجري کې پیدا دی نمی دے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن مردس الجعفی ابو عبداللہ کنیانہ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مردس محمد ابن اسماعیل دا دیم اسماعیل مسلمان دے عالم نکیم مسلمانو قرن کی مغیرہ اغا دا یمان جوفی پا والد بخارا یو تابعیو دا اغا پلاس ایمان نور بخارا چې فتح کړی دی قسم ابن عباس فتح کړی دی د حضرت عباس د یو زوی نوم دی قسم دا په سمرقند کې ښخ دی زیارت یې دی او پنجرې ته راته دی هغې ته دننه څوک نه پرېږدي خو مونږ چونکې سرکاري وفد و نو مونږ ته حکومت ورونه لرې کړه نو زه یې دننه زیارت له ورم تابعي دی نو مغیرہ دا مجوسیانو آتش پرست قومونو ټول نو مغیرہ اول ایمان راوړی د یمان جعفی والد بخارا پلاس نو بیا خاندان مسلمانان دي کنی دغه قومونه ټول مجوس آتش پرست چې کوم وخت ورته اسلام رسېده نو دا آتش پرست دا دیو جنا کله امام بخاری ته جعفی وای دا نسبت په اعتبار د ولاد اسلام درې ولاوی درې رشتي وي یو ولاد طاقت یو ولاد حلف یو ولاد اسلام چا په لاس اسلام وروړو نو هغه ته منسوبېږي چې چا آزاد کړي هغه ته منسوبېږي
چې چا سره معاهده کړي، معاهده حلف هغه ته منسوبېږي. نو دا نسبت جعفي ته دا نسبت د ولا د اسلام. مونږ چې کوم بس کې ګرځېدو به د روس د حکومت او د دغه حکومت یو دغه ناست دي رهبر، نو اکثر په بسونو کې ښځې ناست دي، هدایات کوي یو سړي ته ښایي، ډریور نه پوهېږي په ژبه، نو یو ښځه مسلمان وه، فارسی کې به یې خبره کوله، هغه ځای نه ښایي دا ښایي دا ښایي ګایډ رهبر. نو ما ورته وی بخارا ته بخارا ولې وایي؟ مې هغې ښځې نه تپوس کړه ځکه په یو کتاب د حدیث کې ما نه دي لیدلی، نه په شروع کې چې بخارا ته بخارا ولې وایي. نو دا ښځې راته وی بخارا اصل کې وخارا و، وخارا آتشکدې ته وایي. نو دا د مجوسیانو یو مرکز و، هغه ځای م راته وښو چې دلته یو لوی آتشکده وه، د اور ځای و، او عبادات له مجوسیان راتلل، نو وخارا معنه آتشکده. او ښکلې لاندې ټوپې دي، دا بخارا شان ټوپې وي، په سپین پټکي پسې ټول داسې ښکلې ښکاري، ټول بې پټکو بسره. دا بخارا هغه جومات چې کوم کې به زه درس کوم، خطیب یې ږیرې خریلی و، عربي ورته ما ورته یې عربي ته ویل، ما کوم ځای کې دې سبق ویلی؟ ما لیبیا کې، لیبیا او مصر او عراق دا د روس د ریاست او افغانستان د مسلمانانو که چا به سبق وي یا به مصر ته به مصر یا لیبیا ته یا عراق، وی ما لیبیا کې سبق ویلی، لیبیا او مصر کې ږیره نشته، ږیره خوري مولیان، جامع سر کې ګرځه ږیره به نه وینې. یا خدایا دا دومره لوی مولا یې ږیره به علاوه جاړه خورېلی، پټکې به یې په سر یا رومیټ به یې د پاسه، خو ږیره به یې نه، او لوی کوټ به یې اغوستی ورکوټ، ږیره څومره ښایستې دی. او بوډا سړی چې ږیره خوري که نه، نو دا مخ یې ډېر سپېره ښکاري. ګورې سړی چې ږیره پرېښي ښکلی ښکاري، ځکه د مخ چې چړوالی په ویښتو کې پټي. دا ښځه چې لږه زړه شي نو مخ یې څومره بدې ښکاري، چړ. بوډا سره ږیره خو یو وخت هم نه ده ښه، خو ګناه حیثیت کتې لرو کو، نو په ځوانۍ کې خو لا مخ ډکي، او په بوډاتوب کې خو مخ ته یې چیچړي، نو چیچړ مخ د مولیان. یا خدا دا خپل ملک چې وینې او افغانستان کې الحمدلله دا علما متشرف ښه تقریرونه به کوي، ښه علمي کتابونه لیکي، لوی لوی خلک. شیخ ابو زهره لوی محدث په مصر کې، ښځه به هم ورسره اسکاټ کې انګریزي لباس کې دومره کتابونه یې لیکلي دي چې حیران شي، او دومره کمال علمي خدای ورکړی، خو بس ګیرې خره دا انګریز خراب کړی دی ظالم. بونابرت یو انګریز و چې دی غشتی د مصر، انګریز خو ډېر عیار ټک دشمن د اسلام او د معاشرې دی. اول د هغه غزار په ښځې په شهوت، ځکه چې قوم یې غیرته کې جهاد نشي کولی، دا دې مار آواز نه کوي د حقوق نسوان په نوم په افغانستان کې. هلکه تاسو د خپلو ښځو غم وکړئ، د افغانستان تاسو ښځې شاملات ټیک ته بعضې خلک ظلم کوي په ښځو، خو اسلام اجازت نه کوي.
او دغه بې حیایي او د ازادۍ خو اجازت نشته چې کوم هغې غواړي خو د خپل حقونه دې په اشاره کې الحمدلله او حجاب او پرده ورې ما له بله څه عالمان راغلي وو وی د جمعې په ورځ یو مظاهره کوو د افغانستان د پابندۍ خلاف چې امریکې او دغه نو طالبانو ته ووایم ډېره ښه ده دا خو ښکلې خبره نو جمعې په ورځ به نمکمنډۍ نه 2 بجې 2 نیمې یو جلوس نو که څوک پلی شي نو جمعې په ورځ به یې ورشي ځکه کافران خو زمونږ دشمنان دي خو زه د اسلامي ملکونو په پورې حیران یم چې دا ټول بې غیرته دي دې وخت کې 50 ملکه دي د مسلمانانو او ریاستونه او د جهان د هر قوم نه شمېر زیات دی د انګریز نه زموږ شمېر زیات یو هر 15 کروړه اقوام متحده چې امریکا څه وایي او دا مسلمانان ټول چپ یټیزنو کنه ډېر څیزونه دي دلته چې هغوی ورته محتاج دي زموږ پر پیسو مزید دی قسم د برطانیې یورپ کې صرف الوګان او دغه کې دي شکربټ دا د اوربشو او د غنمو په منځ کې یو بل شی دی شکربټ دا ټول څومره بار نه ورته او دا ملکونه په ټاګېټ پورې اخیسته دغه شان یهودي پروګرام عیسایان هغوی د جهاد نه یېرېږي نو دا پابندۍ چې دي نو 50 ملکونه د مسلمانانو ټول د امریکې او د روس په غېږ کې پراته سره د سعودي عربو نو زر ټیکن په دې ورته خو دشمن دی واقعي دا خو بار کوي خو تاسو تا ونه وایئ چې ولې دا پابندي د اسلام حکومت ختمول او داسې حکومت غواړي افغانستان کې چې د دوی په اشاره او د دوی په قانون او د دوی په معاشره او د دوی په خبرو پسې روان هغه څوک نه غواړي چې څوک دین غواړي او هغه څوک نه غواړي چې د انګریزو نه مخالفت په قانون کې په دین کې په ژبه کې د دې وجه نه مظاهره کې شامل شي زما خو دا خوښه ما زه خو په خپله نه ځم دې خبرو ته و طالبانو ته به ویل که د چا خوښه او ښه ده نو خبره مې دې پورې کوله څه پورې ګیرې پورې نو ګیره بونابر چې مصر واخیسته نو داسې ځینې یې پکې راواخیسته ګیره به نه وینې ښځې په جامع سر کې ښځې م سبق وایي جامع سر شیخ سره ناست د هغه په دفتر کې دفتر باندې لیکلي مکتب الامام الازهر مکتب الامام الاکبر الشیخ شیخ الازهر د وزیر اعظم امروحده او سیکرټریټ یې به یې ماسپاسخین مونځ مې ورسره وکړه عطر مې وکړه خو ګیره او دغه نه لري خو لا مشین کړی و سره دا په مشین څه وایي او د نورو خو صاف وکړی معاشره یې وله خرابه شام کې هم ده شام کې هغه علما ښکلي دي چې حکومت کې نه دي او ډېر پکې متشابه دي سوچه ګیرې پټ کړي مصر کې هغه دي چې تبلیغ سره یې واسطه ده پکې ښکلي ګیرې پرېښي پټکي پرېښي خو نور به څوک نه وي یا انصار سنت یالته یو جماعت دی اهل حدیث انصار هغوی ګیرې شته او تبلیغ والو ګیرې شته او نور د حکومتي یا عام علماو ګیرې نه د امامانو ګیرې نه پټکي والې خو ګیره نه لري امام بخاری د 2 کالو کې قرآن شریف یاد کړی رحمه الله د 11 کالو کې د احادیثو علم هم شوق د پلار وفات ورور سره او مور سره حج له لاړ نو دې کې هلته پاتې شو د علم لپاره مشر ورور احمد نومېږي دی محمد نومېږي
بے پا مختلف بلاد اسلام کی چکم نے کہ دا حدیث و نشر شام مصر تا شام تا کوفی تا بغداد تا الجزیرے تا دیتے سفرون کرتی وی ما دا 1000 استادانونا سبق ویلت راویان دا حدیث سبق بدا کتابونا خوبنو خوچ چا سر با حدیث دے بلا آغنا دے حدیث بدی دا گرزیدل بداسیو چی چاہتا بے خودو چانا بے ازدکاو یو شاگرد ورسنا حاتم وراق باندے مشہور پان بے دسر گردون ابو ورسر ورسر دا قامت نا درمیانا او بدن نسپک دیر کم خوراک بیٹھو 2-3 دانے بادام بیٹھا لدروزے اوپر زمکی خپل 1500 روپے د میاشتې آمدنو الله به په طلبه او فقراو تقسیمه د بخارا سمرقند تاشقند دا ټول زمکی آباد دي ښکلې نهري او باغونه سمرقند ته ځکه سمرقند نو وایي سمر او قند سمر میوه او قند خواږه چې کوم اعلی ملکونه د روس قبضه کړو پټاګې ټوله نہ ہلاک مربع میز مکر مسلمانانو داروس قدو دا مختلف ریاستونو زناور اجتماعی فکر بین لر دشمن و فراغ وی دا خیر دا فاغیتا وی منتصر وی کہ افغانستان قضیہ پاکستان و علماء دا اوچت نشی پاکستان بم ختم کی سال لیکن رو بدا سے ہوئی نو مسلمانانو خوچار دی درد و تکلیف یو دی نو کتب خفگانو نکی سال لپتارا روانا امام بخاری دی وطن تراتنن بخاراتن صابون تلاف دا یو مشهور واقعه دا هغه په جون کې او سوال کې مرادي ما وقاله محمد بن یحیی الزهری نسابور تراتن مانتا کی استاد محمد بن یحیی الزهری اچھا خبر شو اعلان کو یولوی عالم روان دی ټول استقبال تلا درس حدیث دم شورو کا غمم درس زدو اگر چې هغه استاد او علمیت خو بیان دی خدای چې دلکم علم ورکړي تقوا ورکړي دا تفقه ورکړي د استنباط او جامعیت دا په یو محدث کې نشته امام بخاری دی دوی شان لري صرف محدث نه محدث دی فقيه دی مفسر دی مؤرخ او د علم کلام ماهر چې درس شروع کو خلک به عام دلرا نو بعض طالبانی سودایان دغه زمانو کې
امام احمد سے بھی فتنہ تیرا شیوا یا غی تا فتنہ دا خلق القرآن ہوئی. مامون رشید یو بادشاہ تیر شوی دی نو دی معتزله و ځان سره معتزلی کا دا بادشاہ زیو قابل و مور ایرانی دا حیدران او قابل نو دا معتزله و خیالات اخبر نو چې دی بادشاہ شو نو قاضیان ځان سره معتزله مقرر نو دا معتزله خپل پنځه اصول دي په یو مسله پکې دا د پاغه اصولو بنا چې قرآن شریف مخلوق دی دا د خدای کلام نه دی دا د خدای مخلوق دی او کلام ورته مجازن وایي. کلم الله معنا خلق الکلام خدای په هوا کې کلام پیدا کړ نقشه جبرئیل علیہ السلام موقت و حضور پاک ته به راورسو یا دا هغه په سینه کې به پیدا کړ. خدای پاک خبرې نه کوي خدای خلق دا کلام کوي نو دا یو مسله ورګو. امام احمد سے درس حدیث کی مشغلوں دا دے فتنوں نے ځان بچ کو دا لیا قصه ده خودی معتزله او عالمانو چې کوم مشهور عالمانو دا به راغستلو تاسو به تقول نو دا غي سره به موافقت کو نو بس اکرام او اعزاز نو اګه مخالفت به کو نو والو تقول او شمول نو حضرت امام احمد سے امام شافعی سے باندې دا فتنه راغله هغه د بغداد کې ودا فتنه د بغداد نه خپل مصر طلا مصر کې وفات شو 204 هجری کې التخاخم دې زوی مرسره فقاهره او به په هغه لار باندې وکیل نه جراح مخاطله محدث او امام شافعی سے استاد او د امام ابو حنیفه شاګرد او به په یو بل کوڅه کې امام طحاوی سے او بل کوڅه کې لیث بن سعد امام تدبیح معاصره آخر نو شافعی سے خوشبی اخکلے فتنون او امام احمد سے اخبر درس پکاو دی فتنون سے کار رہے یہ عورض ورپس اس پیان نالا یہ راشا بادشاہ غستے دی پیشو چیس امتحان نانا ہے پاسد شاگردانم مرسرم لا یہ قصہ خوچ مجلس کے پیش شو یا معتزلی اگر مشورتوی سیب باید قرآن فبارک رسا عقیدہ دا نظر قرآن شریف القرآن کلام اللہ وهو غیر مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو کافر چاہ قرآن شریف تا مخلوق ہو یا کافر وی قاضیان اور انگم تکزیر شو بادشاہ چھ دیکھو منتا کافر ہوئی ام معتزلی وی بادشاہ تا سیب دادا مجسمون ہے ذکر کلام کو بغیر دا جبن نکیگی بغیر دا غاقون نا بغیر دا شندو نا بغیر دا مرین و بغیر دا تالو نا نو دی خدای لشند و غاقون و خلص عابطای دا سڑے خرام سزا ورکی بے خدا ورکی نو جلا دے رو غصت اس طالبان ولاد بھی خلر ولاد بھی نزدی نپرے پا او قاضیان ناستی و بادشاہ جلات کی کوڑا اچھا تکا دا پاکتان کیوں گورے مرقات شرح مشکات دا امام احمد سے مناقبو کی و مقدمہ کلا راضی نچیو کوڑے وہ دیوئی سبحان اللہ بسم اللہ صدرے میں وہ سبحان اللہ صدرے میں وہ لا حول ولا قوت کہ سلورم میں وہ دیوئی القرآن کلام اللہ چپنزم میں وہ دیوئی انا للہ چشپگم میں وہ دیوئی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ کہ خدا ایسا مقرر کیا برا رسی دیشپگم سرے پرتوغا خوش لے دے چوش لے دے پرتوگی اختتا نوان
او د دل لاسونه تړلي شاته هغه ټینګول نشي. او طالبان هم سودا چې دا خو پرتګوزي پر دې مجلس او د زردا سے براو کتل سی وي نو دا پرتګ په خپل راوچت شو ورپورې کله کو نه خاطر به یو کم دیرش وزاره پورا او دا هغه پورې ځان ټینګ کړو خو سخت کوړې په یو کم دیرش را پرې به خدا اکه می سو پرتګ ټول دی بادشاہ او بس نورې مو اور شاگردانوں تو جوڑے خپل استاد یو بے چې په خود شي او شاګرد ته قربان ستا خو چې پرتګ شي پرتګ موږ سره خو ډېره سودا شوه که پرتګ په خپل روان شو او تاسو یو بارو لاړوې تاسو یې ما خدای ته سوال وکړ چې خدای که زه په دې مسله کې په حق یم نو چې زما پرده لاړه نه شي. اماوی یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما تريد اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأت به اركان عرشك ان كنت على الصواب فلا تهتك لي سترا. دا بدل راشد امام احمد سے مناقبوں کی طول فقہا دتوئی امام اہل سنت الصابر فی المحنہ دا اہل سنت والجماعت امام چې په محنت ابتلا کې او فتنوں کې صبر کړی خو ګوره چرته خیر نه نکلی بادشاہ دې نه پی او هدایت دعا دی هغه به وایي که زما دا یقیني چې زما ټول عمر کې یو دعا قبلیږي نه زه بادشاہ ته وکړم ځکه چې د بادشاہ په صلاح د قوم ده او د بادشاہ په فساد د قوم راځي وی که زما یو دعا قبلیږي نو زه به بادشاہ ته وکړم چې خدای دې ښه په خیرو څه جوړېږي چې تباه شي نو څه به شي. نان باندې امتلاګانه امام احمد صاحب چونکې تکلیفونه خوړلي نو د هغه شاګردان او مقلدین هغې په دې باب کې لږ سخت نو هغې به وایي که چا قرآن شریف ته مخلوق ووایي هغه کافر دی نو دلته یو بله مسله پیدا شوه په اهل سنتو کې دې کې خو اتفاق چې تلفظ بالقرآن څنګه دی. محققین علما چې پیږي نه هغوی تلفظ عمل د انسان دی او انسان په خپله مخلوق دی نو د عمل مخلوق دی نو قرآن شریف په خپله غیر مخلوق دی او دغه قرآن شریف سره چې د کومو افعالو د بنده تعلق دی هغه حادث دی لکه وینا قرائت ادا حفظ لیکل تلفظ جهر اخفار دا خو زما عمل دی. زویما بشنواز نے چون حکایت میں کنن و جدائی ہاں حکایت میں کنن دا چا کلام دی دا دا مصنوی دی ہوئی چا دی ملا بادر ہوئی دے پوچھتا واضح الحمدللہ رب العالمین دا کلام دا چا دی دا رحدے دی ہوئی چا دی قاری ہوئی پا آوازی ہوئی کہ پا قبیح آواز نتوے پا قبیح آوازی ہوئی پا ترنم ہوئی کہ پا غیر ترتیب نو حفظ کتابت تلفظ ادا جہر اصرار دا پا اعمال انسانی دی انسان پا خپل مخلوق تی نو دا اعمال مخلوق تی ذکر خدای وی واللہ خلقکم وما تعملو دا بخاری رست پا دی بابون لگولی آخری و گران مسئلہ نو دی پا دا امام ابو حنیفہ مسلک دی وغنہ نقل فقہ اکبر کی کہ قرآن مخلوق نہ دے ہو لفظ نہ بھی مخلوق اور امام تحاویم ذکر کرے اور امام بخاری دا مسلک اور دا صحیح مسلک ناغی نور حنابلو تکلیف منتی و پدے بات کی ناغی لک سخشیو ناغی بھائی کہ چا لفظ نہ بھی ہوئے نو دا مخلوق نو دا مبتدع دے کہ چا دوئے چا قرآن مخلوق تے نو کافر کہ چاہتا ہوئی چھ لفظ نابی مخلوق نو دا مبتدع
دیو جن امام احمد صاحب هغه چا سره ملاقات نه کوي چې چا به دا ویلو چې لفظنا به مخلوق، نو دې ته مسله د لفظ وایي، مسله د لفظ پیدا شو. امام بخاری دا مسله کو چې قرآن مخلوق دی او هغه اعمال چې زمونږ ور سره تعلق دی هغه حادث او مخلوق دی، ځکه انسان په خپله مخلوق. نو یو طالب پاس د امام بخاری ته وایي ما رأيك في لفظنا بالمخلوق، ستاره سره لفظ اور جواب ورنه بیا تاسو ته نو دی ورته قرآن شریف د خدای کلام دی او زمونږ اعمال مخلوق دی. ا طالب لا هغه ته وایي چې با وایي چې لفظنا به مخلوق، هغه زهلی سے با علاقه چې مشهور هغه دا خو بدعتي دی، دا بدعتي لمده یو شعر جوړ دی. دغه وخت مسلم مولا عمر سره شاګرد زهلی صاحب چې ما نه څوک سبق وایي دی بدعتي لمده مسلم مولا دل مراته هغه به یو ورځ ورته مسلم مولا ورته ټول پاڼې پرېښود. نو امام بخاری تنګ شو، یاره زه خو دلته اوسېږم بخارا ته ځکه نه ځم چې هلته ډېر مخالفین دي زما، خو دې اوس ما نه پرېږدو نو لاغې بخارا ته. بخارا کې بیا نو د ما محمد بن یحیی زهلی سره په مسله د لفظ کې اختلاف راغی، ور هغه نه حدیث هم نقل کړي تقریبا 10. امام ابن ابي حاتم رازی او کتاب هذا جرح و تعدیل نو جلدونو نائی کی امام بخاری پر بدعتیانو کی حساب کرے ویدی لغده دا لفظ قائل او دا صحیح مسلک کی دی امام بخاری، دا زمون مسلکم او دا فقهاء او دا پوی خلق ټولو او حقی پا ملوک کنا تاسو بشر قائد کی ویلی کنا حتی قال بعض الحنابلہ وقالوا بقدم المصاحف والجلود ویلا جلد قدیم دی او قارم قدیم دا غلوہ شرع قائد کی ممتبلی میرا بخارا کی بعد شرپسند مولیان حاصلات دیکھو خدای خپل مبارک پیدا کر. هغه وخت چې کوم حاکم او هغه ورته خط راولېږه ای زما زامنو ته سبق ښایه دلته به راځې دربار هغه ویې نه زه د چا دربار ته نه ځم که زامن دې سبق وایي دلته دې راځي طالبانو سره به ناست فإني لا أذل العلم والعلماء اکستانی پما پابندی ولګوم نو زما به عذر شرعي موجودي د خدای په دربار بیا مولیان ورپسې د مخالفین بدعتیان دا بدعتیان او بریلیان هغه زمانه کې او مصیبت دا چې احناف ځان ته به احناف دا د معمول دا سزا امام احمد سے طور کېده شته نه نو دا به رستو بل بادشاہ نمیرانه دا 219 هجری واقعات البدایه والنهایه وګورئ د حافظ ابن کثیر معز بالله زمان معتز بالله دا بادشاہ دا معتز باللہ زمانہ کے دا قصہ سے وہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نو چتا شوئے خدا دا اندرے کسان ما تنگئی دی تحفل لغو خایا یو کو معزول ہے کہ بادشاہ بے پا حاکم بے پا خرس اور کڑے کسو کے گردو یو سڑی په
خود بدنام شو خود دغشو یو قبل مصیبت ہوئے نہ بخارا نہ ہوا تو ادم سمرقند نلا سمرقند اور بخارا مینس کے فاصلہ ماتا نہ معلوم ذکر زجاز کی تلے مگر سمرقند بے جدا مدیریہ دا تاس ورطا ولایت وائے علتا ورطا ارغد وائے ارغد یو علاقہ ذلہ دا ولایت یو دویش میلہ کی لگ سڑک ورطا تلے دو طرفہ پہ سروے لگی دلی سمرقند دلارا نلارا علتا ارغد کی اخپل ولانو دا مور دا طرف علتا وسید بیا ورطا سمرقند ملیان خبر ورلگی چی سید تدل ترادا دا خار دلوی درس پی عالم سڑے چی خار کی نخیر درسی کی آخر کلی دیلتا سبز او برطا نیرادے اکڑا بس بیت با اکڑا خلای دا بس دستا تو دفتل خوارو نو پٹکی مرچی پسر کڑو سورلے تیار کڑو بس بی ما پرید اقبل رشتہ دار تاوی بسل تا پریو تو وفات دا دا اختر رکوٹی اختر پشپا وفات ابے دا اختر مانزنا پسی جنازہ شوی بس 255 ہجرم کی اول دا شوال اول دا شوال او 255 نو علتا کی بے و خبر رضا نو پخوانو کتابونو کی دا کلی نم خرطنگ را دے خوص ورطا کشلک اسماعیل بخاری وی کشلک پا روسے کی کلی تو کریا نو کشلک اسماعیل بخاری پخوانی خبر تصویر ما سر دے این جنگل را تودلیا او سر دیونا اوزه چی اسلالم دا سنگی مرمر و خبر ہے علام زیدار علتا دا قازقستان علماء را غلب آئیوال اجور کرد او شاعتا پی کدبلی کلی دا امام بخاری مختصر حالات او دا دو شیرونم پایی کلی کلی دا پا شروع حکم را غلی کان البخاری عالما و محدثا كان البخاري عالما ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير دا غور په خبري لیکلي شاته کډوا جمع الصحيح مكمل التحرير ميلاده صدق ومدة عمره ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نور پیدائش صدق